الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين. دا باب اوقات النهي شروع ده دویم فصل ده. حدیث مبارک دا محمد بن ابراهیم نا آغا دا قیس بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کی قال دے فرمائی رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ولد النبي عليه السلام يوسره يصلي بعد صلاة الصبح چه منجی کو پس د مانزر سبانا رکعتين دو رکعتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے صلاة الصبح رکعتين منذ صباح شدین و رکعتين دو رکعت دے رکعتين دو رکعت دے او تا خود سلور رکعت وکڑو. فقال الرجل دے سڑی ویلی انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلهما. اید اللہ نبی ما خو نو مزو چه ما غکڑی وی دو رکعتا چه دین مخیو یعنی غدو رکعتا سنت میں نو کری. فصلیتهما الآنا ما وکړ لغه دو رکعات وسو. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وی غلیش خاموش شد الله نبی. رواه ابو داود دا حدیث مبارک ابو داود راوړی وروت ترمذی نحوه او امام ترمذی هم د دې په شان راوړی. وقال ویلی دی اسناد هذا الحديث ليس بمتصل سند دې حدیث متصل نه دی انقطاع ده پکې ولأن محمد بن ابراهيم چې ولم يسمع من قيس بن عمر د قيس بن عمر نو اوریدل ندي کړي نو په سند کې انقطاع رااله منقطع شذویب دی. وفي شرح السنه او په شرح سنه کې و نص المصابي او په بل نص المصابي کې عن قيس بن فهد د قيس بن فهد نه نقل له نحو دلته قيس بن عمر دی او التدید په نص المصابي کې د قيس بن فهد نه بعضی اهل علم ویلی چې دا قیس ابن عمر بیل دی او قیس ابن فهد بیل دی. او دویم قول علماء دا چې نه دا فهد دا د قیس ابن عمر لقب دی دا د عمر لقب دی وی نو دا یو کس دی. امام ترمذی رحمه الله دا ویلی چې دا سند متصل نه دی لیکن اهل علم چې دا په نورو سندونو باندې نقل له نه په نورو سندونو د ابن خزیمه او غیره باندې دا سند متصل له هر کله چې متصل شو نو حدیث صحیح شو. اوس دې حدیث کې د دې باب د اوقات النهي متعلق مسله بیان نه نو اذا الله نبی او کسو دي چې سار د مازنه بعد منځ کاو او په دغه وخت کې خو نفلي منځونه کار نه دي زګدا په اوقات مکروه وګړي
نو د الله نبی ته چې مونږ سبا خو رکعتین رکعتین دو رکعات یعنی 2 رکعات دی او تا خو 2 مونږ سره وکړو 2 دې ځان له وکړو نو 4 رکعات څنګه کې نو دوته وی چې د الله نبی مانا مخینی 2 رکعات سنت پاتې شویو نو ما هغه وسوکړو لدایو مسله ده په مابین د اهل علمو کې چې د احناف علماء قول لري د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام یوسف چې د سار د سنتو قضا په هغه وخت کې شته چې کله د فرض او سنت دواړه د نه قضا شوي نو د فرض تبعا د دې قضا شته او کچې ته یوازې د نه پاتې شوي نو بیا د دې قضا وای نشته ولې ځکه دا نفل دی او نفل چې د خپل وخت نه واوړېدل نو بیا قضا نشته او په حنابه کې امام محمد ویلي چې نه قضا شته نو د هغوی قول خدا دی چې دې قضا نشته او دی بعضې قاضي خان او د شارحینو د یو حیله شی ښودلې ده چې ته وایې که دا قضا یې راوړم نو داسې وکړه چې مونځ باندې 2 رکعاتو باندې ودرېږه بیا یې مات کا نو چې بېرته دې مات کړل نو بیا د دوی یو قاعده ده چې لزم النفل بالشروع نفل په شروع لازم شو نو بیا په دې صورت کې وایي قضا راوړی شي خو داسې یوه حیله ده بعضې اهل علمو پې رد کړی دویم قول اهل علمو دا دی چې نه د دې قضایي شته لکه دا د امام شافعي رحمه الله او د بعضې نور اهل علمو قول چې د دې قضایي شته دی که دا د نه د فرضو سره پاتې شوي تبعا وي او که نه اصالتا وي یوازې پاتې شوي او دا قول په اعتبار د دلیل سره راجح دی د دې قول دلایل د احناف علماء سره خو یو دغه خبره بیان کړه چې دا د خپل وخت نه لاړل بس پاتې شو دویم هغوی وایي چې احناف چې دا سر سنت ډېر تاکید راغلی ضروري دي نو دا د سار مانځه نه مخکې به کې اگر که په جمع ولاړ و او دلیل دا دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به په کور کې دا 2 رکعاته سنت کول نو که یو سړی په کور کې 2 رکعاته سنت وکړي وای او جمع به ولاړه وه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه به کول بیا لږه پراخي پکې دې رستنو وکړه نو ویې ویلې که یو غټ جومات یې او په هغې کې سړی بار ودرېږي چې اواز نه اوري نو دا همداسې دی لکه چې په کور کې کوله نو دا نور چې پسې رال نه که امام پسې شاته ولاړ یم قلارې سنت کوي ولې وایي ځکه دا ضروري دي دا به نه پرېږدی په یو حال کې حدیثو کې تاکید راغلی لیکن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کور کې کول خو جمع به لاندې کوله یو دویم قرات د قرآن به نه اورېده دریم دا د یو صحابي عمل دی موقوف عمل بل طرف ته دلایل وګوره نو دې د وجې نه دا قول د احناف علماو کمزوری دی دویم قول چې کم دی راجح دی د هغې باره کې یو دلیل دا دی چې د الله نبي دا کس ولیده او بیا ورته وویلې چې دا خو څلور مونځ خو 2 رکعاته دی نو ده ویلې چې ما د سار مخکې سنت نه و کړي نو فسکته د الله نبي غلی او سکوت په مقام د بیان کې چې د بیان ته حاجت وي او د هغې دی چې دا دلیل د جواز وي چې دا جایز دی په دې معنی باندې تقریبا 8 حدیث مبارکه نور راغلي بعضو کې دي چې د الله نبي په سړي ورتېر شوی وي چې الصبح 4 سبا مونځ کې 4 رکعاته دی نو هغه چې د الله نبي ما مخکې نه و کړي بل یو روایت ورسته راځي چې عام قانون دی د الله نبي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه
کله چې اقامت وکړي شو فرض مانزه د پاره نو به مونږ نه کیږي یوم مگر د فرض مونږ کیږي بلکې کته نه مخکې مونږ قضا شوه دی مثلا د ماسپخین یا د سحر او اوس د ماسپخین د پاره اقامت وشو اثر مونږ نه کیږي اوس د اقامت چې کوم لوش هغه بکی نو دا اذا اقیمت الصلاة عام دی کله چې اقامت وشو سار مانزه د پاره ماسپخین د پاره مازیګر به یو مونږ نه کیږي سیوا د دینا دا قاعده کلی قاعده په دغه حدیث مبارک کې دا چې بدغه وخت کې به مونږ او دا قول راجح دی اوس چې دنه سنت پاتې شو د دې د قضایي دوټه مېدی دا قضا نه د یو قسم لا ادا ده یو ادا ده لکه دا موږ بیان کوو د حدیث کې چې فورا د مانزه پسې به او بدري کې ورسته به او لکه دې صحابي د سکړي دی او په دې واسطه دلایل دمو مقام دا دی چې د اشراق وخت داخل شي نبی به ودرې کې دوه رکعات وو دا په حدیث ابو هريره کې دی د الله نبی وی چې دین نام ان رکعتین د دوه رکعاتو نه اتی پاود پاتې شو د فرض منځو خراغه ساره نو ورسته چې اشراق و خراغه نو فصلیهم ادوان رکعات وکړل کله چې وی نور راوخته هغه مکروه وقت ختم شوی نو د هغه وقت راخته کې دلیل ابو هريره رضی الله عنه او فورا کولو کې د واته دلایل نه بری دوانو اوقاتو کې د سار سنت رسته کولې شي یا فورا بعد یا د اشراق وخت نو کله چې وختي مونږ کېږي جمعهتونو کې نو سړی فورا باجو کې هم ځي او کنه د چې منځونو چې سلام مړی او شپږه 10 منټه پاتې مکروه وخت ده به دې ذکر استارو کې صبر دیوږي اگر اشراق وخت کې دیوږي نو دا بیل مسله شو چې بدی اوقات مکروه وو کې د ستار سنت صحابه کړیو د الله نبی په غلې شوی نو عام نوافل مطلقه په دی وخت کې جایز نه دي او دو رکعات د سار سنت کده نه پاتې شوی هغه په دی وخت کې جایز دي او دا روایت په نورو سندونو نقل له د سند صحیح په نورو سندونو سره دا لږه مختصر شی خلاصه ما دې مسلې بیان کړه لیل مډیر وګد لیکل دا وصدق الرسول صلی الله علیه وسلم